جمعه ورځ د 25 محرم د امام سجاد علیه السلام شهادت ورځ ده. یقینا د دغه مولا ډیره ترخه زندگی و داسې حوادث دغه مولا لیدلي دي کېدای شي نور امامانو ته ډېر کم نصیب شوي وي. 38 هجرۍ باندې د مولا ولادت وشولو. هغه وخت کې وشولو چې مولا د خپل خلافت 2 کاله طی کړي وو. 2 کاله خپل نیکه علي سره تیر کړ. 40 هجرۍ باندې نیکه علي بیا شهید شولو. یو شاید دلته مد نظر وي، تاسو ټول ته یو بیا عرض کوم کې د شي مخکې مو عرض کړی وي. متمنو کې دا شی ډېر ذکر کېږي خو غیر معتبر شی او حتی ضعیف کتابو کې نشته ده. مشکل ده دا شی. هغه دا چې د امام سجاد علیه السلام کوم مور و شهر بنو بیبي یا روایتو کې کومه بل نامه وي، دا امام سجاد د لاسو ورځو د بیبي وفات شوله مدینې کې. یعنی لاسو ورځې د مولا ولادت برابر شولې د بیبي وفات شوله. لذا 2 کاله بعد ایدی بیا ذکر کربلا کې شونه دا غیر معقول ده. کوم څه تاسو زیارت سوی بیبي شربنو زیارت کوم دی دا یو ناخ کته ویلو ته هیڅ د څه بیبي دلته دفن شوی دی یو غیب شوی دی. دا ټول غیر معقول خبرې دي. څه کوم معتبر تاریخونه مو دي، علماء او مجتهدین او بیانات دي، دا ټول دي باندې خپل بیانات ورکړي دي. څه داسې تذکره چې بیبي شربنو کربلا ته راغلي وي دا شی نشته دی. وایي غیر معقول خبره چې متا مو کېږي بلکې دغه بیبي اهانت او سره کېږي، توهین او سره کېږي. هغه دغه دی چې مازدیګر ټیم باندې د بیبي روانه شوله. څه ذرې ته روان یم بل هار دي د بیمو دا ژړاونې ډېرې زیاتې کېږي. خو دا سوچ نه کوو چې د مو څه یوي دا د ایشو توهین کوو. بیا ودا کو چې بیبي مو باندې کې روان وي چې دا مو یو ری باندې تیر کړی دی. تاسو خپله سوچ وکوئ چې خپله لور پرېږدی وي هغه ری ته لوړه شي دی وي مور دپاره زیب خوري. دا خبر غیر معقول خبره ده. یعنی مور د نه ری ته روانه شي لور سکینه همداسې پرېږدی وي. یو ورمنه زینب سلام الله علیها هغه بیبي هغه ته تاسې بېدبي معافي هغه ته ظالم زنځیرونه راوړي او ورمنه بیبي شربنو دی چې نه زه زنځیرو کې د سره نه یم، زه د نه لاړم. داسې تنهایي پرې خلاص شي امکان نه لري. یو دین علاوه بله خبره ده چې بیبي شربنو سي خپلې مرضۍ سره سي ویلې مولا حسین جنازې ته ویلې نه پته کېږي. هلته شو کو امام حسین جنازې سره دا خو خور خپله ورته ویله وروره حسینه که چیرې اختیار دغې خبرې کې وی چې زه یې پرېښللی زه به تا جنازې نه سره لاړم او خو دا ملعون مو پرېږدي نه تا جنازې ته. بهرحال د هغه شیونه چې کله یا یې په کار دی مو داسې او دا سوچ چې دا خبره څوره صحیح دی څوره غلطه دی. دې وجې نه دا جمله دغه انداسې بینوي کې دنیا داسې مرسیابو جوړې شوي دي. بهرحال خلک وایي چې دا څنګه چل شو چې مخکې مو یو څه اورېدله. نه تاسې تاریخ بله کس وئ دنه شیونه داسې خپله انسان ورباندې سوچ کوي. معتبر تاریخونه دي، علماو بیانات شته دي. 10مه ورځ وه د امام سجاد څه د بیبي وفات شول. نه امام سجاد 2 کاله وکړ بلکې 2 کاله بعد بیا د بیبي څنګه راغله. بهرحال هغه وخت یو شا متمنو جذباتو کې راغلي دي دې دپاره چې د هغه وکي ته او بطاب ورکړي اهمیت ورکړي دغه انداز کې بیان کړي چې د انداز یا صحیح نه دی. دا توحید د دغې بیبي دی. سیوالور پرېږدی وي، خلخانه پرېږدی وي او اهل بیت خلخانه پرېږدی وي، امام سجاد پرېږدی وي. که څه امام سجاد وکړه زوی و څنګه یوه مور زوی پرېږدي امکان نه لري. تاسو وکړه ورمنې زینب سلام الله علیها ایوه وجه چې امام سجاد شهادت نه بس شوی دی. خدای دا یوه اراده وه چې امام سجاد بس شي چونکې دینه ورسته نسل روان دی، د امامانو نسل دی، امامات په کار دی بخي پاتې شي. ایوه وجه ده چې یو ځای کې د امام سجاد د شهادت نه بچاو مار قتل نه بچاو ایوه سره خود ورمنه زینب سلام الله علیها وه چې که ته سجاد مولانی تور از خیه عالمان از که که دا شیده و المو شیده که کنه حتی دربار کې دغه آواز اوچت شو چې څوره خوږه مینه د دغې ترور خپل وریاره سره دی. د بیا امکان لري چې مور یې پرېږدی وي همداسې مورونه لوړه شي. دې وجې نه بیا به هغه نورو کسانو ته بیا ته څه د ځواب ورکوي هغه به ته بیا څه یي چې د څنګه بیبي وه زوی سجاد یې همداسې پرېښلل او څه نه لوړله. دې وجې نه معتبرترین تاریخونه یې مو دا شی نه تسلیموي. بیبي هېڅکله ری ته نه دی لوړه. بهرحال دلته یوه ناښکه جوړه شوې ده. دا ناښکه دلته څه لوړ شوې که پرسۍ کې ټوله لیکلي دي چې دا یوه ناښکه دلته څه قبر نشته دی. بیبي هغه 10مه ورځ وه د امام سجاد چې د بیبي وفات شوله. بهرحال مولا امام سجاد علیه السلام
38 هجری باندې د مولا ولادت وشو. 40 هجری باندې چې مولا 2 کاله و امیر المؤمنین شهید شول کوفه کې. یعنی دا یوه حادثه وه چې مولا وډکولي کې ولیدله. 41 نه 50 هجری پورې خپل تر مولا حسن مصطفی سره زندگی وکړله. 51 نه 60 پورې 50 باندې امام حسن مصطفی شهید شلو. دا 50 هجری باندې دغه سنگین حادثات واقعات د مویا دور ولیدله. 61 هجری سنگین واقعه کربلا ولیدله. یعنی زه به داسې وایم چې عین شاهد ګواه په سترګو لیدونکی د کربلا هغه امام سجاد علیه السلام دی. امام سجاد په خپله دی دا ټوله واقعه یې ولیدله. دا ټول تاریخ یې پړاو نه دی کړی، امام سجاد لیدلی دي. ما بگاهی که از وکو شنیدن که بود مانند دیدن، چی تا وریدل چی تا لیدل. متاسی طول متمون وریدل سجاد مولا ولیدل. وریدل دور ساخته دی لیدل با مولا سجاد سنگیو. بیا مو شام بزرون وریدل مولا سجاد ولیدل. خب برحال داغا 61 62 که واقعی حرابت مدینی نکوم حمله وشوله. مسلم بن عقابه څه مصرف باندې مشهور و ظالم ترین مخلوقاتو کې دا ملعون صدی کوم ظلمونه دغه مدینه کې وکړ. دا امام سجاد ولیدل. 63 کې مکی نه کوم حمله و شغای ولیدل. 94 یا 96 هجری باندې د مولا شهادت کیږي. دغه یوستا 59 سال عمر د مولا امام سجاد دغه شدت سره د مسلمانانو سره تیر شوی دی. مروان دور کې ولیدلو، نور دور ولیدلو. خو امام سجاد علیه السلام نه هغه شیونه چې موت اوسې په کار دی راواخلو خپلې زندګۍ حصه یې وګرځو. هغه نه څو شیونه زه ذکر کوم. کله امام سجاد علیه السلام عبادت ودرېدلی، خصوصا وضو یې چې کولی د مولا رنګ به تک سیټ شولو. چونه بختر وکړه مولا وضو حالت کې تو رنګ ویلی تو رسېږي. نه امام سجاد به دا جمله ورته استعمال کړه انی اريد الوقوف بین یدی ملک عظیم. تاسو څه پاته دی چې زه یو عظیم مالک حضور ته روان یم، هغه دربار ته روان یم. یعنی خداوند عالم ته اشاره ده. ځکه موضوع حالت کې رنګ کې تغیر رسی. دا یو شی و چې مولا دنیا هغه توجه د طرف ته جال کو متوجه کړلو چې غواړي چې نیکه رسول الله دا موشي ما باندې وکړي. چې کوم هغه الموز د ابهات ولا د معنویات ولا خدای ته رسېدلی الموز هغه به امام سجاد کول چې هغه به وضو حالت کې رنګ تکثیر و. هغه ته خپل خداوند عالم یاد و. بیا ډېر افسوس خبره وي چې الله اکبر نونسه سلام اخیره پر مو د خپل خدای یاد نه وي چې مو د چا سره خبرې کوو. دی وجه نه امام سجاد یو فکر یو سوچ مو درو هغه ده چې وضو حالت کې ما خدای یاد وي، المنځ کې ما یاد وي، هر حالت کې دوسته په کار خپل خداوند عالم یاد وي. اهل سنت یو غد عالم ده ابن ابي الحديد نمیږي د نهج البلاغین اشاره لیکلي د اهل سنت کې دي د خاص یو مقام حاصل ده. هغه یو جمله امام سجاد په باره کې ویلي ده کان علی ابن الحسین غایتا فی العباده. کده عبادت انتها ته رسیدل د هغه شیعه امام سجاد مولا ده. غایتا ان انتها ته رسیدل ده کده عبادت ټول منازل طے کړي د امام سجاد علیه السلام ده. ازکه زین العابدین سید الساجدین و سجاد نه وته سجاد نه ویلی وته. سجاد عربی کې مبالغه صيغه ده. یو ساجد ده سجده کوونکی، یو سجاد ده چې ډېری سجدي کوي. مولا ډېری سجدي ویلي کوله. ازکه به کوله چې وړو کې نعمت څو د ملوشوي خدای دې بسار ډیر کو پروردگار ته شاکر یم، ته شکریا ادا کوم چې ته مونږ د نعمت ورکو. یو مصیبت څخه کله مولانا وغړېدل خدای ته شکر ادا کوم چې ته مونږ د مصیبت وغړولو. یعنی هر مرحله کې به مولا سجده کوله. کسه دا یو شایسته مو چې کله زندگی کې و فرخی ر باندې راشي خاص زندگی ر باندې شي بیا سره د شویل کې مو زندگی کې خدای سره وینه. قرآن آیات دی صدا کسان چې کله کشته سمندر ته وشي به مو طرف ته غوونه کوي. خو چې کشته سمندر نوځي اذا هم یشرکون بیا مشرکان دي بیا یې صدر سمو وکړل د مویو دا شی استه ایمو څه ویزي مشکلات یا بیماری راشي خدای ته غوونه دي. چې کله دا ټول سہولیات مراد راشي بیا د سیدل کې مو زندگی کې سره خدای وینه. سجاد مولا دا شی مونږ کړلو چې هر مرحله کې حتی وړو کې یو نعمت ته ملونه شي څنګه خلکو نصیر کې تو نصیر کې نعمت وړو کې د بیا یا خدای ته سر ټیټ کا سجدا وکړه چې پروردگار دې ته لطف دې ته کرم زی شانم چې سدي اټولې ته طرف نه دي. چونکه شیطان کوشش دغه دې چې تو ما خدای مقابله کې ودرې صدا سد مو کو. دیو جنا سجاد یعنی بار بار سجده کوونکې. دلته بس یو بل جمله استعمال کوم
ملایان ذکران مشران سپینګیري زنانا ټولو خولې کې یو ټکی ناست دی بیمار مولا یا یو که نه دا ټکی ښه نه دی بیمار مولا له خاطر مو بیماران ته صحت ورکړي بیمار مولا له خاطر داسې ویل که د امام نعوذ بالله ټوله رنځونه زندګي تېره کړې ټوله بیمار دا بیماری یو مصلحات و دا ملعونان سره دوره ایره هم ذره و کې نه وه خو ته اندازه ولګوه چې هغه یې وي وړې بچی نه وړو طفلانو نه په زوره ګشوري خلي خلصوي نه زور کوي ونه هغه به امام سجاد ته صحیح وکړي حتی دغه د پورې چې امام سجاد نه چادر را زور کړلو مولا سجاد ګار مورېګو باندې پړ مخ وغورځېدلو دا داسې ظالمان وه دغه وخت کې دوی صفا 100% اراده کړې وه چې سجاد مولا باشي پرېږه دوی نه دغه وخت کې شدت سره مولا نه یوه داسې بیماري راغلله چې مولا بدن باندې دوره راشه دوره سخته بیماري وه چې مولا خپلې بسترې نه پڅېدای نه شو دې کې یو ملون د بل ته کو چې دی بیمار سي تاسې څه سلوک دی که دو مړ کې که زنده یې پرېږدي دو مریشی کواشي دی خدای لطف و کرم و شدت والا بیماری څخه راغلله د ملعونان وغړېده کني سجاد مولا یې شهیدول دا یو مصلحات و نور دین ورسته بیا تاریخ کې دا شی نه دی راغلی چې مولا ټول عمر بیمار و یا کربلا یا شام ته راغللو اوس هغه شام له کومه خطبه دی کې داسې تاسو اورېدلې وي چې څومره جراره څومره د شجاعت والا خطبه دی چې امام سجاد ورکړې نو دا خو یو بیمار نشي کولی داسې خطبه نه دا ټیم کې مصلحات راغللو هغه مصلحات وجه نه پروردګار رسېدلو حتی دوره جرار دوره شجاع دوره مېړنی امام سجاد علیه السلام څه ورځ نه ورځ دی ملون به کله کله ورته ویل څه خرابې نه امام سجاد راوباسه ما ورسره کار دی چونکې غرور کې به و تکبر کې و نشې حالت کې به شراب شکل بدکار انسان و یزید چې امام سجاد راووختلو مولا سجاد څخه خبرې شروع کړي امام سجاد خپلو تسبو کې لګیا و ځان سې تسبیح الویستلې دا یزید ملون د ورته کا تا کې ډېر جرأت شوی دی امام سجاد ته خبرې زه تا سره کوم ته لګیا تسبو کې ته ذکر کې لګیا یعنی دا امام سجاد شجاعت دی څه سره لیفټ را دي ته نه ورکول اهمیت یې نه ورکولو څه ته به خلکو ته بادشاه وي خلکو ته به زوروري خو امام به مخکې هېڅ شی نه وي مولا ته کو څه ته خو تسبو کې لګیا یې ما څه خبرې کا امام ته ورته کا چې دا د امام نیکه رسول الله گفت دی چې سبیل المنزل بعد که شو سره خبرې ونه کړي انداوی سینی وسبحو و امجدو و احللو اگر ورسته تسبیح ولولې ټوله ورځې ته ذکر کې شمري کی او بیا انداغه تسبیح سار د کېږده او ماښام انده ذکر وکړه صبحله پورې به مکمل ذکر کوي یزید مشهور شو دا خبره وکړه چې تاسو اهل بیت شو خبرو کې پړ نشي کولی تو ساری خبری که تو سر جواب موجود ده نه امام سجاد دوره جرار دوره میړنای نو بهتره دغه ده چې هغه منبر ده هغه جمع ده د شی سجاد مولا ویلا سجاد مولا له خاطر مو بیماران ته شفا ورکی نه سه بیمار مو ویلا بیمار مولا څه ده هغه له خاطر دا بیا دخنه د دماغ داسي عام نوی نسل دماغ داسي چې شیاو یو امام ده غرنزور امام ده بیمار امام ده نعوذ بالله من ذلک د جمله خنبرخي لفظ خنه دیده صرف دا ویل شو چې کربلا کې یو کم ټیمه پورې مولا نه شدت سره شروغله بیماری هغه د دې لپاره چې امام وجود باشي د خدای خنونه صلی الله علیه محمد علی محمد باندې مولا امام سجاد علیه السلام کوم انسانی سلوک ده کوم معاشرتی سلوک ده آغایا دغه معاشري لپاره او ما تاسو لپاره واقعا یو سبق ده هغه یو شی دغه ده امام سجاد څخه کله راوتله سپرله حالات کې یو پیدل حالات کې مثلا یو محله بوا یو لیاره بوا تانګ بوا مولا چې ته دا غاګ نه د کړه چې لګل لیاره روکي لیاره کې د تاریخ جمله ده یا امام کوم خادمان و یا غلامان و چې ته هغوی دا لفظ نه د استعمال کړي چې مو ته لیاره پرېږده وایي لیاره خلاصه کوي څه مطلب امام به دا جمله ځکه نه استعمالوله چې دا لیاره صرف ما نه دی لیارې کې موسه نور کسان هم چې دي شریک دي ای کاش که دخشینی مو عمل وکړو مو کې ځنه کسان شته یوه وحده به ورته میلاو شي هغې وحدې وجې نه ټوله روډونه به بندېږي لیارې به بندېږي څومره د ملک وکسه ډیلیوري کیسونه خالق مړه شول څه وجې نه دغې لیارې باندې ګورنر روان دی ټوله لیاره بلاک کوي دا به اسلامي ملک شول هغه انګریزانو کې ځنه شته دي چې هغه وزیر اعظم به ویلي نه په سایکل باندې ځي دفتر ته اما ایمو والا څه ډېره وړه عهده به وي ټوله لیاره به ورته بلاک شي
یو کرنیل دی، یو برګیډیر دی، یو جرنیل دی، او ټوله روډ یې دي دی. وشه که دغه روډ باندې بیماران مړ کېږي خیر دی، که ډلیوري کیسونه والا مړه شوه خیر دی، دنیا هم مړه شوله، اخبار ته نه ډک دی دغو شیو نه. دغه ملک دپاره اسلام که غواړي امام سجاد نه زده کوئ څه هغه عظیم امام، هغه امامت وسما ته رسېدلی، هغه امام څه رسول کریم یایي څه ورېځه د قیامت لاکو نه کربو نه اربو کرب و مخلوق دا کائنات، اولین و آخرین، انبیاء، اولیاء، صالحین، شهدا، صدیقین، دا اسمان، ملائکی، جنیان، انسان ټول جمعوي غاگ وشي چې د زین العابدین کأنی انظرو گویا ز رسول الله سترګې غړوم چې ما سوای علی ابن الحسین صفونه به تخلصیږي چیرته هوا هغه وقار عظمت تاج کرامات سر باندې امام سجاد بروان وي چې علی ابن الحسین دغه د زین العابدین دغه دی. نو دا عظیم مولا چوریز د قیامت انبیاء بلیا رو دا پریږدوي، اولیاء بلیا رو دا پریږدوي، زین العباد روان دی، سید الساجدین روان دی، هغه که محلی کی روان وي شو ته نه سلیاره مو دا پریږده، هغه سلیاره مو یاده تو یاده، هغه ځان ته یو خاص امتیاز قایل نه دی چې هغه کې انساني حقوق په عمل شي. ای کاش که چیرې دغه مو عمل کړی وی، ځکه یو روایت نه کئی روایات شته چې شیا وی وانه کدا دی چې هغه یو بل ته لیاره ورکوي، لیاره پرېږدي. نن که موږ چیرې ټریفک قوانین وکسې اندا حالات دی مو روډو مندا حالات دی وطنو کې ولته لیاره نه ورکوله، نه دوی نه ورکې زه ویلې ورکوم خو دې ورکه قیامت پرې ورکه. روایات حدیث دی چې یو کس نه خدای عذاب دی وجه نه لرې کړلو چې هغه زوی بالغ شولو، هغه کلي ولته لیاره سره کړله، لیارې زوی سره کړله، پروردګار یې عذاب پلار نه قبر کې اوچات کړل. موږ نه څه دونه ورکوي زه چې ته لیاره ورکوم، تو خپل قیامت ته ته خپله ودرېږي، ته خپل ځان دپاره هغې دنیا دپاره د لیارو په باره کې شته چې روایاتو کې دي تاسو نه به ورځې قیامت هېڅ ځناورو پوښتنه کېږي، تاسو نه به لیارو پوښتنه کېږي. ته بیا ونه یې چې موږ به لمانځه حساب شي، موږ به زکات، موږ به حج، موږ صدقې، موږ خلخانې، تاسو به لیارو حساب کېږي. که تنګه ته کړله مشکلات ته جوړ کړله دې به تاسو کې حساب کېږي. صلوات واسطه محمد آل محمد یو بل شی چې امام سجاد علیه السلام او دا ډېر مهمه دی، دې ته ډېر اهمیت ورکوي، دې باندې غواړم څو خبرې وکړم چې مو امامانو سره ویلې مینه دی. څه شولې خبرې ته دا نن امام سجاد سره مو ویلې محبت دی. مولا سجاد په نامې مو سترګو نه اوښکې ویلې وځي، چی وجې نه وځي؟ وجه څه دی؟ آیا ایمو یوه رشته دی هغې رشتې وجې نه دی؟ او یک یوه رشته دی، چی رشته؟ خدایي رشته د اسلام والا د دین والا، چونکې دغه خلخانه خدای سره رابطې کې ده، دغه خلخانې مو باندې سجده زده کړله، دغه خلخانې مو نه عبادت زده کړلو، دغه خلخانې مو نه توحید زده کړو، دغه خلخانې مو ته یو خدای وښیله چې د و اسمان او ځمکې خالق دی، دغه واجب مو سره مینه ده. ځکه امام سجاد یې احبون حب الاسلام، تاسو که مو سره مینه کوئ اسلام واجب نه وکوئ، تاسو که مو سره مینه کوئ سجدې واجب نه وکوئ، تاسو که مو سره مینه کوئ دی واجب نه وکوئ چې مو د لمنځونه کوو، مو د خدای د سر ټیټو. ولا ترفعون فوق حدنا، چې کوم حد خدای مو ته مقرر کړی دی حد نه مخکې مو مه وبسوئ. آیا خدای حدو ته مقرر کړی که نه دی مقرر کړی؟ یو ورځ یو کس د اندکورمې کې منبر ته خیچي، هغه یې چې خدای امامانو دپاره مو کومه ځینه پیتې راوبسلې دي چې دوره حد امام دی، ویلې نشته دی، دا حد خدای ورته مقرر کړی دی چې امام خپل حد دی، د نبی خپل حد دی، واحد ہی کیوں ساتھ ہے چاگا ہر لحاظ نہ ذات و صفات و افعال خاطر لحاظ نہ لا محدود اغا اللہ رب العالمین ساتھ ہے. نور مخلوقات خدا عالم دو بین خبر دے ټول کائنات من الاولین والآخرین نہ علی ته رسیدای شي نہ مصطفی ته رسیدای شي.
اما ایدی مطلب دغه نه دی چې زه امیر المؤمنین، زه امام سجاد، زه حسین خدای سره برابر کوم. دا شرک دی، دا کفر دی. چرا بعد خبره دی سجده کی سارا کی کدی و دا جمله اسم له سبحان ربی الحسین. څه شو خدای د څه شو؟ بیگا یو خطیب مورید خپل جمله استعمال کوم ته خوان راکړلو چې کابر د کله کوش کی اول پښتنه د نکیږي من ربو کا رب د چوک ده، من نبیو کا نبی د چوک ده، من امامو کا امام د چوک ده. خو چې علی د خدای کړلو د دریم نمبر کې چې امام پښتنه شي بیا بشونه وته یای، بیا وته علی نه یای، علی امام شي خدایش. دا شی نه دی امام سجاد اغواخ کې امام سجاد وو دا فکر اغواخ کې د غلیانو د نصیریانو چې امامانو ته به ډیر حدود او خیال نشدلو، محبت کې به جنون ته وتلی وو چې شیخ لیکره لاغه به امامانو په باندې کېلا چې ایمو امامانو اوس بل خدایان دي، خدایو کې حلول کړي دي، ایمو امامان پیغمبر نه افضل دي، نه ایمو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و دا جمله د امام سجاد علیه السلام ده ولا تحبون حب الاصنام. موسی اسلام وچنه مینا کوي، موسی بت پرست غونته مینا ما کوي، هغه څخه د بتانو سره کوي، څخه د مینا کوي، هغه خدای مقابله کې بتانو ته سجده کوي. تاسو مو خدای نو مقابله کې ونه دروي، الله مقابله کې مودت ودروي ونه دروي، چې تاسو الله په باره کې هغه الله پرېږدوي سجده مو ته شروع کوي. امام سجاد علیہ السلام یہی ولا تحبون حب الاسنام دے بت پرست غونډه مینه مسره ما کوي، موسا مینه سجده وجنا موسر مینه عبادت وجنا کوئی چای واوري سي مولا امام باخیر علیه السلام ته ویلا مولا سجاد بلارا ایتو سجده ډیر زیاتی دي، ایتو عبادت ډیر زیاته ازکه تاریخو کې ذو صفات نه امام سجاد مولا بقول کې دعا اوري ایټنډي والا پټخ کې بلاول دور زیات سجده به مولا کوالي، ایټوټه کې والا پټخ کې به کټاواله دور زیات سجده به مولا امام سجاد کوالي. امام باقیر ہوتا امام ہوتا تعجب کے دے امام سجاد یو باغو 500 ونوی ہاری ونی نلاندی مولا بدوارا کو تا المسکالو. امام باقیر ہوتا تعجب کے دے موتونا امام تا تعجب کے دے امام باقیر امام سجاد تا تعجب کے دے مولا دور سیاد عبادت ویلا سویا باقیر تخو امام عبادتنا تعجب کے روغ للی حیران شولی لورشا دا امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے عبادت صحیفہ لگا روڑا چکل دا علی دے عبادت صحیفہ ہوتا کلاو کرلا ہوتا دکا سویا باقیر تخو امام عبادت حیرانی زش سجاد مولا زین العابدین سید و ساجدین سجاد یام ہارے ونی للون دوا رکعات الموسیقام ٹنڈی باندے سجدے نخ کی پٹخ کی دمادی خوریزی کی اماد وہ زین العابدین خطاب آمودہ کی گی من یبلغ الہ ذالکا سجاد مولا حمدہ علی سجدو تا نشم رسیدہ ہے. سجاد مولا هم دا علی عبادت تا نشم رسیدای ویلی صداغلی علی یو گذار دا شغلین و عبادت نفسال دے بیا بی سجدات سورا زورا ورمی دوره دورا زورا ورد ہے اغایی کیو گذار. بارحال ویلی مولا سجاد دنیا تو ویلا چه مالکا علی سجده کوالی عبادت کوالو خدای ده ذکر کوالو داخل خانه دور المنزه سره ده نن وقت افسوس خبره ده اور طول اونا خاموش اهل منبر آواز خاموش ده دقی حوالی سره یو کاس بپاسیگی ایتاس شیو ولکینا آغا حسین المنزه مقبلی کی ودروی آغا حسین خدای مقبلی کی ودروی سا مسجود نو ساجد نو اللہ نو واجب الوجود عرفان و فلسفے کے خدای تے واجب الوجود پروردگار نو اللہ نو حسین و علی و دا شرک کفر دے کا نہ دے کان اللہ ولم یکن کانا اللہ تا جب تا بھی نہیں تھا لیکن اللہ تا زمان نو مکان نو اے نو ایچ نو اللہ ہو چکل خدای نشتا دے علی شتا دے ایدی مطلب دے چا دا خدای علی علی پیدا کرے شرک کفر
امام سجاد علیه السلام یی احبون حب الاسلام مشر اسلام وجین من موکوی ولا تحبون حب الاصنام بت پرست ولا من پرېږ دوی څنګه خپل بتانو سره کې دا شی من سره ما کوي ان قوما من شیعتنا سيحبون شیعو کی به یو ټولای را پاسیږي دیمو محبت اعلان بوکی حتی یقول هغوی به داسې وایي فینا ما قالت اليهود فی عزیر لکه څنګه یهودیان عزیر نه ویلی چې خدای زوی دی وقالت النصارى عیسیان خپل محبت کې گمراه شول عیسی نه ویلی چې دوی خدای زوی دی شیعو کی به یو ټولای ایمو په باره کې اندا عقیده ولري حضرت سجاد مولایم فلا هم منا ولا نحن منهم نه اغا مون دی نه مو اغوی نه یو اغوی مو سره هیڅ تعلق نشته وای مو او سره تعلق نشته دی یعنی سره شیاو کی مو ګڼو یا نه څنګه شو مو په باره کې داړي مو د الله بندگان یو مو د الله سجدان یو مو د الله عبادان یو مخالګو نه سجده عبادت ذکرلو چې تاسو خدای ته عبادت کوئ تو خدای ته ذکر کوئ دا شای مهم ده سنان حسین دغه خلخانی نمو انداز زاکو ساغوی مونی عبادت زاکو مونی سجده زاکا مونی ذکر زاکرلو مونی داز داکرلو چه وضو حالات کی پکوله تو رنگ تک زیڑوی مونی داز داکو چه کل خودی تا الله اکباری پکوله تو طول بدن دگی کی تو کی خوف موجود ونن روشی آقا امام روخلی کل المنزه مقبلی کی کل خودی مقبلی کی وطر دا شیر کفر پکار ده دغه نخبل بچی موسطو خپل بچیو باندې رحم وکړو بس اخیری جملې به دغه دي چې انداز سجاد مولا زه به داسې وایم چې عباس علمدار نه دی جهاد سخت ویلې عباس ته برخې کې توره نیزه ورسېدل د صفونو شکول او فرات کې نیزې لګول سجاد مولا ته برخې کې خویاندې تراندې ورسېدل مخکې کې د شیاس کړی وي یو غیرتي انسان باندې خدای د سیوریس مارولی چې بازارو کې خپل خلخانی سره ویلوړ وي و تاسو کله شوي چې غیرتي انسان وي چې کله چې اوسه جنگ شي اول خپل خلخانی ته چې تاسو لکه وریا ودرې کوي تاسو ودیا ودرې کوي چې که غشي رسي که گزار رسي په ما وشي تاسو باندې ونشي اما سجاد مولا برخت څنګه چې کله ظالم طرف نه پیغور یا گزار اتله ورمنه زینب او ته وترېدل دسه ما چې شریکت الحسین دسه وی شریکت السجاد دو مولا سجاد سره شریک نه حسین غام کې بیل پرې خلد نه دا وریاره بیل پرې خلد دا سخترین منزلو کې دا ورمنه زینب سره ولاړه که شام بازار ده که شام دربار ده که کوفی بازار ده که کوفی دربار ده دغه ټولو منزلو کې او بیا ټولو نه سخت منزل هغه کوفه نه وه کوفی کې ټیک دی بدبی معافی تیگو گذرونه باش شوی وی دربار کی با سختی خبری شوی خو شام ځکه سخت دی چې شام د علی دیخنه وه تاسو خپله سوچ وکړئ چې علی په باره کې هغه الفاظ به استعمالوله نه رښتا وایه د علی بدله به علی سجاد نه خلي ورمنې نه به نه خلي کومو بازارو باندې راوستله چې هغه امام یې چې و هغه سخت مصیبتونه چې موږ د شام کې ولیدل چې غلامانو بازارو باندې مو راوستل غلامانو بازار باندې یعنی ردای خانه و دغو خلکو خدای باندې عالم و چې دا خلخانی ته عزت ورکول و شرفات ورکول و مقام ورکول و بیا صرف گذرونه نه و پیغورونه ډېر زیات شغه پیغورونه زه نه ویلی شم نه یې ته اورېدی شي نه تا کې دا برداشت دی نه ما کې دا برداشت دی چې هغه الفاظ زه درته استعمال کړو چې کوم کتابو کې راغلي چې کوم الفاظ د شام ولا خلکو دغې خلخاني ته استعمال کړو و څنګه څارنا وتعالی چې وویله خدای الامان وي هغو الفاظو نه چې دغې خلخاني ته استعمال شو چې یو سپین ږیری رسي هغه امام سجاد ته بد الفاظ استعمالوي و ته که سپین ږیری ته خو دا بد الفاظ استعمال کړه زه د وپېژندم ویله ته څوک یې ویله د رسول الله المسایم حسین سوایم ورمنې زهرا المسایم د مولا حسن مجتبی وریاره یم کله تا خبر یو نه باس سپین ږیری وجوړېدل چې موږ یې ډېر دوکا کړي تاسو په باره کې موږ ته نور څه ویلي وو ځکه سجاد مولایا مجبور شولو دوستانو چې شام دربار کې به داسې خطبه یې ویل نه یې ویله چې چا وایم اول یې ویله انا ابن مکه زه د مکې وایم
انا ابن منا زد منا سوایم، انا ابن زمزم زد زمزم سوایم، انا ابن صفا والمروه زد صفا و مروه سوایم، انا ابن الحرم زد حرام سوایم، انا ابن الاسلام ز فرزند اسلام یام، انا ابن المصطفى زد مصطفى سوایم. دربار کی انقلاب جوړ کو. انا ابن علی المرتضی زدا علی سوایم. دغه یزید خو ډیر کوشش کولو ځکه ته اذان ور باندې شروع کو وته دا اذان چې لګ ودرېګا دا محمد نامه اذان کې وخت یې تونه کده یزید کایمو ده کته ویل سي ایمان کده درویغ د وکړل خو کبه داد ویل سي ایمان کده دی ایمان کده محمد یغه خلخانی سانداز شروع کی چې دربار کې ودروي رسول المسیح باز دربارو کې ودروي یغه المسیح دربارو کې ودروي د غوځینجرو حالاتو کې دربار کې یو عجیب حالات راول د چې یزید خیمان شوی د ټوله درویغ دی د صرف او صرف داسې امام سجاد خطبه واجنه رسوا شول ذلیل شول او اغنه ورسته مو اواله د تارسو کو چیتا وریدل چیتا لیدل مولا سجاد ټول مدمونه لیدل دي چې ویلا زدا اخ حسین سوایم څه شدت سے ذبح کړل او شدید نسته بیا مولا سجاد مدمونه شروع کړل د مو پلار ذبح کړل د مو پلار تګ شهید کړل ځکه مو بګایو ځای کې آس وکړلو چې کاساب دور امام سجاد باندې نه پسند شول لوای امام سجاد په نه پښتنه وکړه ستاره تا وای د پسې بل پسې مقابله کې لوي نامول دور ظالم خنام څه پسې بل پسې په مقابله کې لول کوم ویلی بل پس سب تیریږي مکروه دی فیږي مسله ده چې یو پسې بل پس مقابله کې مال لوا بیا یو غړا په بیا ور کتهګه مال لوا پس مخې تو کو د مو بابا حسین ته دینا سیوت مسلومی یو غړا په ونه تګه شهید کې وبل دا شبی نبی موفی دا جمله بزکه کو چې فیږي مسله ده چې یو پسې بل پس مقابله کې مال لوا تو سستر کې وغړا وای حسین چې مقابله کې صاحب شو تل زینبیا کې خور او تا ویلاړه ده کله خي طرف د منډي وکی کله شبی دراب د منډي وکی چې عمر سات غونته ملعون یا په شړو کړلو ورته د کو او ملعونه ته لګي ستر کې نغړوي شمر روان دي لوس کې وسه خنجر ده What